السلام علیکم. سکندر اعظم افغانستان ته داخل شو د سردریانه والا د سمرقند پورې او مکمل سنټرل ایشیا باندې د سکندر اعظم قبضه شوله. دا ټول علاقې دغه په کنټرول کې شولې. افغانستان یا سنټرل ایشیا دا په قبضه کې غستل، دا په کنټرول کې غستل د ټولو نه آسان کار دی، خو د ټولو نه مشکل ترین کاردار چې په دې علاقو باندې مستقل خپل حکومت کول. دا د افغانستان باندې ته کم یو بادشاه، کم یو سلطان هم حمله کړې ده، نو هغه په خپل کتابونو کې دا لیکلي چې افغانستان باندې حمله کول د ټولو نه آسان کار دی، خو د دې نه خپل فوج صحیح سلامت راوستل دا د دنیا مشکل ترین کار دی. دا داسې کار دی چې د شیر په خوله نه کوم دی سشید راوستل یا د شیر د خوله نه خپل لاس راوستل، دا دومره مشکل ترین کار دی. سکندر اعظم په ټوټل افغانستان باندې قبضه وکړه د سردریانه د سمرقند پورې، خو د دې خلاف څه مزاحمت ونه شو. د افغانانو او د قبایلو اولنې سوچ دا و چې دیو د اکومنایټ امپایر ختم کو، په هغه باندې حمله وکړي او دا ارزي غونډه کې دلته راغلي دي او د دې نه بعد د بیت خپل علاقو ته ځي. خو چې کله د سکندر اعظم فوج او دغه کمانډرانو د سردریا په کناره باندې خپل فوجي چونې جوړول شروع کړل، دلته قبایلو ته پته ولګېدله چې دا خو زمونږ په خودمختارۍ او زمونږ په ازادۍ باندې دا حمله کول غواړي، دا زمونږ نه زمونږ ازادي حاصلول غواړي. نو دغه خلاف د جنگ اعلان وکړو او په اولنۍ په کوم دغه قله او په هغه باندې حمله وکړه او په هغه کې دغه کمانډران قیدیان شو، څمړ شول او په غټ تعداد باندې سکندر اعظم ته نقصان ورسو. دومره نقصان ورسو چې سکندر اعظم چې کم قلاوي دغه په مین کې کم روابط دا ولا ختم کړو او ته کم قبایلو دا غرون ته وختل التزان له پناهګاه جوړ کړي د جنگ لپاره د حفاظت لپاره. چې کله دا خبر سکندر اعظم تر ورسې چې دا ډیر زیات ټروپس، دا ډیر زیات فوجان د کوم دا هلاک شول او قبایلو د بغاوت اعلان وکړ، نو هغه هم یو بهادر او جنگجو انسانو، نو هغه هم د قبایلو خلاف د جنگ اعلان وکړ. دومره غټ جنگ د سکندر اعظم او د قبایلو په منځ کې وشو چې سکندر اعظم د خپل فوجانو سره د قبایلو باندې په غرونو کې حمله وکړي، په هر ځای کې په هغه باندې حمله کولې او قبایلو چې دغه کم قله او کم خلک په هر ځای کې د سکندر اعظم ته کم کمانډران دي او کم فوجان دي دا ټول به مړه کول. یو قله باندې د قبایلو حمله وکړه، هغه قله قبایلو په خپل کنټرول کې واغستله. بیا سکندر اعظم ته کوم دی هغه د خپل ټروپ سره د قله ته دننه شو، اول ته دومره زبردست جنگ وکړو، دومره زبردست په هغه کې سونو باندې خلک د قبایلو هم مړ شول او د قرنګي د سکندر اعظم هم فوجان هلاک شول. خو په دغه جګړه کې سکندر اعظم په خپل باندې تیر ولګید او دغه دومره ګهره زخم سکندر اعظم لورکو چې دغه ته کم فوجانو هغه د سکندر اعظم د زخم ولیدو، هغه واویل شول، په هغه کې و جذبه پیدا شول او ماشومان او زنانه او د ټولو په قتلولو باندې شروع وکړه او سکندر اعظم خپل علاقې ته راوړو، الته دغه په بستر باندې شو او دغه علاج شروع شو. بیا هغه صرف د جنگ د احوال نه خپل ځان خبرو، خو ډیر ټیمه پورې سکندر اعظم په داسې حالات کې وو ته هغه د جنگ لایق نو، هغه میدان جنگ کې خپل ځان نشو کولای او سکندر اعظم داسې لیډر او داسې رهنما او چې هغه په میدان جنگ کې په خپل جنگ کوو، په خپل بو سره اس سره په خپل بو سره نيزو سره ولکه څنګه عام فوجان جنگ کوي د قرنګي به سکندر اعظم د ټول نه اول په جنگ کې حصہ غستله. چې کله ډیر وخت بعد سکندر اعظم برابر شو، صحتیاب شو، نو هغه دوباره د قبایلو خلاف د جنگ اعلان وکړو او دوباره جنگ میدان ته راووتو او داسې یو خونریز جنگ وشو چې په دې کې په زرونو تعداد باندې د سکندر اعظم فوجان مړ شول او د قرنګ کې قبایل مړ شول او په دغه جنگ په دوران کې په سکندر اعظم باندې بیا حمله وشوله. دا دومره شدید حمله او هغه ته دومره غټ چوټ ورسېد چې هغه خپل لاسم کار پر خوستو، دغه ذهنم کار پر خوستو، هغه خبرې هم نشو کولای او دغه سترګو هم کار نه کوو. دغه حالات تر سکندر اعظم فوجان ولیدل، نو هغه بیا په جذباتو کې رال او د زنانو او د ماشومانو د قتل عام شروع کو. سکندر اعظم بیا خپل علاقې ته رااله او التراغه علاج مایل شروع شوله. خو سکندر اعظم ته دا پته ولګېدله چې دا داسې خلک دي چې دیونه زه په یو حال کې په جنگ باندې جنگ نشم ګټلی. نو هغه څه وکړو، هغه یو نوې حکمت عملی شروع کړه. هغه ویل چې زه په دې قبایلو کې او د دې خلکو په منځ کې به اتفاقیه نه پیدا کوم، صبر ځان تر نږدې کوم، صبر ځان نه اخوا کوم، په دغه په بنیاد باندې زه دیونه جنگ شم ګټلې او کو دغه رنګ نه زه دې قبایلو نه او د افغانانو نه جنگ نشم ګټلې. او هغه تم دا پته و چې دا
داسې خلک دی دغه چې کم کمانډران دي هغو سکندر اعظم له مشوره ورکړه چې موږ به نور جنگ د شپې کوو، ځکه چې د دوی دومره غوړ ختري دومره عجیبه شکلونه دي چې کله دی موږ ته مخامخ شي په جنگ په میدان کې نو زموږ د وجودونه رپیږي، موږ د دیو خلاف جنگ نشو کولای. دله داسې کوو ته موږ به د شپې جنگ کوو نو موږ به د دیو د شکلونه نینو نو موږ ته به زموږ په دې پوج کې به وحشت او یره نه پیدا کیږي، نو دغه به موږ ته بیا اساني. دغه نه بعد دی 22000 نوې دستې د کوم د دای راوغختل د افغانانو او د قبایلو د کنټرولېدو لپاره، خو دغه 22000 نوې دستو د کوم دی هم کارونه کو، صرف او صرف کار سو کو چې دیو رښتیا جوړ کړلې، یو نظام سره ونیو د بل خلاف یې وجنګو، دغه کارنامې وکړي. نو په دغه دوران کې سکندر اعظم ته لږ سکون ملاو شو، هغه لږ په طریقه او په اسانه باندې هغه باندې حمله کمې شولې. سکندر اعظم ته په افغانستان کې دومره زیات مشکلات پیدا شو چې هغه په شپږ کاله کې نیمایي دنیا باندې قبضه کړې وه، خو هغه په 4 کاله کې افغانستان کنټرول نه کو، په افغانستان یې قبضه ونه کړه. نو چې کله د هغه مور هغه ته په خط کې ولیکل چې بچیا دا څنګه چلې چې تا په شپږ کاله کې ټوله دنیا قبضه کړه، نیمه دنیا قبضه کړې وه او 4 کاله ته په د یو قوم کې په د یو علاقه کې په د یو ملک لګي، تا دا په کنټرول کې وانه غوښتل. هغه ته په خط کې به تدیږي چې مورې تا خو په یونان کې صرف یو سکندر اعظم راوړی دی، دلته هر مور د کوم دی سکندر اعظم راوړی دی، او د هر بچي د هر ماشوم د هر پښتون د هر زنانه په زړه کې په ذهن کې صرف او صرف د انتقام، د قوم پرستی، د ملک محبت، د هر څه دیو په زړه کې موجود دي. دلته هر یو سکندر اعظم دی د دې خلکو نه په ماشين باندې په توره باندې په جنگ باندې علاقه ګټل دا د سدي چې دا ناممکنه خبره ده. دا خلک به په مفاهمت باندې په منافقت باندې په دیو باندې موږ د دیو نه جنگ ګټو، په تور او په زور باندې موږ د دیو نه جنگ نشو ګټلې. نو سکندر اعظم ته په نیمه دنیا کې دومره مسلې نه جوړ شوي لکه څومره مسلې تاغه ته د افغانستان په سرزمین باندې د پښتنو په خاور باندې په سنټرل ایشیا باندې کم مسائل او کم تکلیفونه سکندر اعظم ته جوړ شول. هغه حیران کو چې زما د کم خلکو سره لانجه راغله، د کم خلکو باندې ما حمله وکړه. هغه دا وایم کنه چې په افغانستان باندې حمله کول دا آسان دي، خو دا مستقل ساتل لسدي لکه د شیر د خلونو تخپل